الله الرحمن چعام مهربان دی دا اللہ پا دنیا کے الرحیم خاص مهربان بی پورز دا آخرت شروع کوم ز په ټولو کارونو کې یا امداد واړم ز په شروع کولو د قرآن بسم الله دا با په ابتدا کې راوړلی شي دی ته وي با جاره او قانون دی باب کی یاد ساته شرم تعمیل کی ډېرې معنی د با کړي دي چې حروف جاره پر غنو مانو باندې راځي او بیا حروف جارو کې با په مختلفو مانو راځي کله بعد استعانتی لک کتبت بالقلم کله چې کم دے بعد مصاحبتی کله کله بعد برکت د پاره مختلف مانو د پاره راځي دلتم چا ویلو چې بعد مصاحبت د پاره ده او ځنو علما وی چې نه بعد دلته د استعانت دا او دا صحیح قولو او ځنو علما د مقام کې وی چې بعد برکت د پاره ده او صحیح قول دا دی چې بسم الله کې دا بعد استعانت دا بعد څه شي دا بعد استعانت او د مدد د طلب کولو په خاطر باندې بار راغلی دا او دې کې غټه مسله دا ده ابن جریر طبری او مفسر دی تفسیر طبری یاد ساته ځنې مفسرینو تاریخ نقل کړي دا منکرین حدیث او ځنې خلق په هغه روایت راخري چې هغه موضوعي وي او وی چې تفاسیرو کې دا دي دې مقام کې دوه خبرې یاد ساته یو دا چې تفسیر مثال د جنرال سٹور دی دې کې به خو خراب دواړه سيزونه ملاويږي ان صحیح روایت ضعیف روایت دواړه وي خدا معنی نوی چې دا ضعیف روایت موضوعی روایت د ایمان دی پدې نه تا ته په یو مقام کې راوړي ټول روایتونه بیا عالم ته پرېږدي چې عالم بخپل جستجو تلاش سره دې کې د صحیح او د ضعیف او د سقیم معلومات کوي نو ابن جریر طبری وی چې دا بعد استعانت شي دې کې ډېر خیر دی بعد سره پاره شي دې کې خیر دی چې بعد مدد په معنی شي وجه دار چې دې کې رد په مشرکانو اغیب وی بسم الله والعزى د لات په نوم د برکتی د عزا په نوم د برکتی او دا شرک په دې علاقوم تیر شوی دی پوخا چې برچا اولاد نه کېدو کنه او ناصافه به بچیو شو د خلکو بوته یا خواري مبارک شه وې د کم بابا شال لمنلو د کم زیارت شال نیوی منلو د برکت په بابا کې په پیر کې په قبر کې په کانی کې په بوت کې غاڼه د اغي د رد پر الله فرمایل چې نه د لات منات عزا او حبل په نوم به برکتونه او امدادونه نه واړه بسم الله خاص په مدد د نوم د الله ز شروع کوما نو دې کې فائدہ دا ده چې د شریعت احکامات نه دي په دې کې اصل توحید دی اصل څه شی دی او ورسره رد د شرک دی نو اثبات د توحید او رد د شرک په دې کې دی چې په جار مجرور کې را بار سره پاره شي د استعانت د پاره او دا قاعده ځان سره وساته دا بځه په راضی د معانیو کتابونو کې تقدیم ما حقه التاخير يفيد الحصر والاختصاص کم سیس کې حق دای چې رستو کې او تابع مخ کې کو دا تخصیص پیدا کړي خاصواله پیدا کړي او خاصواله په دوو طریقو طالبانو یو ایجابي صورت یو سلبي نو ایجاب دا چې خاص په نوم د الله مدد غواړم د الله نه دا ایجابي صورت دی یو سلبي صورت دی د بل چانه امداد نه غواړم نو تخصیص کې دوه مقابل صورت د ایجاب چې خاص شول چا سره د الله سره او بل صورت د سلب دی د نفي دی چې دا امداد به منفي کې د چانه جميع ما سوى الله نه د الله نه علاوه چې څومره مخلوقات دي دا غینه به استعانت سکی نفي بکې چې امداد کوونکې یو د الله ذات دی بيد الله نه یو نبی یو پیر یو ولی یو ژوندی او یو مړ د چا سره امداد نشي کوله نو بسم الله خاص په نوم د الله بیا دې دا مسله ده ځنې عالمان وایي چې دا جان مجرور به متعلق کې کنه نو کلام کې کده دې دا متعلق موجود وي نو طریقه بیا دا وي چې دې تصرف لغو وي
او کنه تول روباسه ابتدعو اشرعو آکلو اشربو نو بیا دې ته ظرف مستقر وي ظرف بیا ورته ظرف مستقر وي چې دا قرار نیسي د بل سره نو په دې مقام کې ظاهره خبره ده مخکې خو فعل او شبه فعل نشته چې دا جار مجرور ور سره متعلق کو نو دې کې ظرف مستقر ده بسم الله خاص په نوم د الله تعالی شروع کوم امداد غواړم اوس ګوره کنه دا متعلق کې به تاسو ګوره چې معنی د سره برابر راځي کله به وایي چې بسم الله ابتدعو شروع کوم د الله په نوم او طالبان او تبلیغیان وایي بسم الله آکلو د الله په نوم شروع کوما وایي کنه او مجاهدین وایي بسم الله اشربو د الله په نوم باندې سکل کوم ځکه پاجو تند راځي په خبره پوي کنه او دارنګ چې کوم دی موحدین بم دغه سی وایي بسم الله استعینو خاص د الله په نوم امداد غواړم نو موقع محل ته وګوري هغه ټیم کې بچ کم دی ته څه کې اوس چې روټۍ نه مخکې وایي چې د الله نه امداد غواړم نو پته لګي چې شلو ته نیت دی ټیک ده که نه نو دا معنی خو نه ده صحیح ده که نه بلکې هلته به دا معنی چې بسم الله آکلو د الله په نوم باندې زه شروع کوم په خوراک کې نو دا مقام د استعانت دی د الله کتاب چې وی پتا به مصائب راځي تکالیف به راځي اهل الشرک اهل بدعت بستا خلاف ډېر پروپیګنډې کوي او دارنګي شیطان به دې منع کوي نو بسم الله درته ووایې بسم الله خاص په نوم د الله زه امداد غواړم د هر شر نه یا امداد غواړم په شروع کولو د قرآن کې بیا دوه خبرې دي بصریین او کوفیین دې ځای کې اختلاف دی وی داسې به ووایي چې بسم الله استعینو زنو دا ویلو چې دا متعلق رستو روباسه زنو وی نه بسم الله اب استعینو بسم الله اول متعلق روباسه بیا بجار مجرور راوړې نو مونږ خو د کلام کې حصر پیدا کوو که نه خاصواله پیدا کوو تخصیص پیدا کوو او تخصیص به کله راځي کله چې خبر مقدم شي د بسم الله به خبر مقدم کې او استعین به ورته سره وباسي مبتدا مؤخر بشي کنه استعانتی لله بسم الله استعین یعنی استعانت میں دا اللہ دا پارا دے نو عرض بدا کو چھے استعینو دا زن علماء وی چھ سکی بے روبا سے سر کے بے روبا سے متعلق او زن علماء وی چھ رستو بے روبا سے بسم اللہ خاص پنوم دا اللہ امداد غالم اللہ لفظ اللہ زنو ویلو چھ دا اسم جامد دکھا مشتق نہ دے یعنی جامد اغیتے ہوئی چھ نتی سوتی او نتی سو ند چان راغلی ند سن مشتق شوی او نتی سو مشتقی دیتا ہوئی اسم جامد دا ملگری ویخ کا بسم اللہ نو لفظ اللہ کی لغوی تحقیق سچو یا خو اسم جامد دے او یا سا دے مشتق دے اسم جامد سے تو وی لکا چھ ند چان مشتقی او نتی سو مشتق شوی نو بیا علماوی دے باب کے نکتہ دادا کہ سنگ اللہ ند چانا پیدا دے او نت سوک پیدا دی لم یلد ولم یولد دک سے سنگ چی دا اللہ نم دے دغا سے ذات تے او سنگ چی دا اللہ سبحانہ وتعالی ذات تے چی ن چانا پیدا دے او نت سوک پیدا دی دغا سے دا نم جامد دے نت سوکو ند چانا مشتق دے او نت نسوکو مشتق دی نو بسم اللہ زنوی چی نا لفظ اللہ دا مشتق دے نو بیا دے کے مختلافو چه د سنه مشتق ده نو زنو وی دا د ولاحه یو لهونه مشتق ده زنو وی دا د علاحه یعلهونه ده مجردو کې چا وی دا د مزیدونه والا تعله یتعله والهانه محبت وی او الله ته الہ زکوي چې به اختیار ور سره د خلق محبت کوي شرع تهذیب کې د لفظ الله تعریف دا څه کړی ده والله علم علی الاصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمال اللہ اغا ذات توی چاگا ہمیشہ وہ ہمیشہ دے و ہمیشہ بئی دے ذات تا اللہ ہوئی بل دا صفات چا سمرا کمال چا سمرا صفتون دی اغا دا کمال تمام صفتون رب العالمین کے موجود دی اللہ کا توجہ کرے درست ہے نو بسم اللہ خاص پا مدد دنم دا اللہ شروع قوم الرحمن
چې هغه عام مهربانه دی. ګوره الرحمن الرحیم دواړه د مبالغې لپاره راځي ښه، خو الرحمن کې الفاظ زیات دي په نسبت د رحیم، نو الرحمن کې مبالغه زیاته د رحیم نه. څه معنا؟ رحمان کې مبالغه زیاته ده. د دنیا کې الله عام مهربانه دی، په مسلمان هم مهربان دی، په کافر هم مهربان دی. د نور او د سپوږمۍ نظام ټولو دپاره یو شان پیدا کړی دی. دغه رنګ د اوبو نعمت ټولو له ورکړی. دا دنیا کې د رب العالمین رحم دی، خو آخرت کې به داسې نه وي چې ټولو باندې الرحیم خاص مهربان دی دغه الله په آخرت کې صرف په مؤمنانو باندې. ګوره دې ځای کې یو نقطه ده، تاسو خیال وکړئ. بسم الله خاص په مدد د نوم د الله شروع کوم. بسم الله امداد غواړم. نو معنی دې باب کې دا ده چې امداد به موږ د الله نه غواړو، نو وسیله د چا په نوم ثابت شوه؟ د الله په نوم باندې. نو اوس وګورئ قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. خاص د الله په نوم به مدد غواړئ، خاص د الله نه به امداد غواړئ. نو اوس ذهن کې سوال راځي چې امداد ته نه غواړم، زه ورته محتاج یم، نو مزاج یې څنګه دی، خوی یې څنګه دی؟ هسې نه سخت سړي سره مې واسطه راشي، امداد ته غواړم او ما ونه رټي. نو الرحمن الرحیم الله خپل ذات نه د امداد غوښتلو دپاره ترغیب ورکړي چې زه رحمان یم رحیم یم، په هر چا باندې رحم کومه. نو کوم ذات چې رحمان رحیم یو د هغه نه غوښته وکړي نو به زمونږ امداد کي که نه به کي؟ نو اشاره د رحمان رحیم دې لپاره وړو چې ته روبلې رد په مشرکانو چې هغه رحمان رحیم ذات پرېښودو قبر ته په سجده دی، د قبر کاڼي په ځان وایي، د قبر ډپه ښکلي، د قبر مالګې سټي، د قبر خورې سټي، قبر ته سجده کوي، په قبر شمې بلوي، د دین حاجات طلب کوي. الله فرمایي رحمان رحیم خو زومه دی نو چې رحمان رحیم الله دی، نو بسم الله امداد هم دغه یو الله سبحانه وتعالی نه وغواړه. سبا نه به انشاءالله بیا د سورة الفاتحې خلاصه وایو. جزاکم الله خیرا کثیرا واخر دعوانا